بسم الله الرحمن الرحيم। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د جمعې مبارک ورځ ده او د ذوالقعدې مبارک میاشت ده. دې جمعه کې به ان شاء الله د قربانۍ بارک یو څو خبرې کوو چې دا قربانی ستوي او قربانی څه شی دی، واجب دی، سنت دی. بیا چې واجب دی نو په چا باندې واجب دی او بیا په کومو زناورو باندې قربانی کیږي او څومره عمرونه وي. آخره کې بیا د قربانی لږ شانتي فضایل بیانو. الله نے دا عمل کولو توفیق را نصیب. عزیزانو، قربانی په لغت کې ویلې کیږي كل ما يتقرب به العبد الى الله عز وجل. هر یو هغه شی چې پاغي سره انسان الله ته نزدیکیږي دې ته قربانی ویلې کیږي. من نسکتن کذبیحوی وصدقه کصدقوی
وعمل صالح کنیک اعمال. نجو اوس مسله داسې شوه چې د قربانۍ لغوي تعریف هر یو هغه عمل چې هغې سره انسان الله ته نږدې کیږي، که هغه ذبیحه وي، که صدقه وي، که عمل صالح وي. په اصطلاح کې په عرف کې قربانی ویل کیږي اسم للذبیحة كانوا يتقربون بها الى الله عز وجل. دا اوس هغه ذبیحې ته ویل کیږي چې کوم سړی د الله ته د قربت د وجې نه کوي، دې ته قرباني ویل کیږي. موتا چې قرباني کوو نو موتا خو نیک اعمالو ته قرباني نه وایو که نه، نه صدقې ته موتا قرباني څه ته وایو؟ قرباني په اصطلاح کې په عرف کې دې ته وایي دا کوم ذبیحه چې کوو بس دا قرباني ده. نو دا د قربانۍ تعریف شو. قرباني څه شی ده؟ نو دا یاد ساتئ زمونږ په نس باندې قرباني واجب ده. واجب ولی الله په قرآن کې فرمای فصل لربک وانحر. فصل لربک د رب مس کوا، وانحر او قربانی کوا. امر دی، حکم کړی دی الله چې قربانی کوا، نو دا حکم دا واجب دی. نو قربانی زمونږ په نس باندې واجب. او نور ائمه وی دا سنت دغه بعضی احادیثو کې د سنت لفظ راغلی، وی د دې د وجې نه دا سنت دی. قربانی خدا سنت نه ده، دا واجب ده. ولی دا سنت چې ماشوم را پیدا شي دا سنتي چې ورته کوي، دا ختنه چې ورته وایي ختنه، په احادیثو کې دې دپاره سنت راغلی، خدا واجب دی. نو احادیثو کې بعضې الفاظ داسې سنت راشي خو مراد ترې نه واجب وي. نو قربانی دا واجب دی او پرېښودونکی چا چې پرېښوستو سخت ګناهګار دی. په چا باندې واجب ده؟ څوک به قربانی کوي؟ مسلمان سړی به قربانی کوي، غیر مسلم باندې قربانی نشته. عاقل سړی به قربانی کوي، په لیوني باندې قربانی نشته. بالغ سړی به قربانی کوي، په ماشوم باندې قربانی نشته. مقیم سړی به قربانی کوي، مقیمه، په مسافر باندې قربانی نشته. او پنځم نمبر چې صاحب د نصاب وي، صاحب د نصاب باندې قربانی ده، په غریب سړي باندې قربانی نشته. صاحب د نصاب څه ته وایي؟ 52 تولې چاندۍ عمر پیسې د سره وي، لکه تقریبا په دې وخت کې 1,35,000 روپۍ دي. چې دومره پیسې چا سره وي کال پکې شرط نشته. او په زکات کې موږ دا خبره کوو چې 52 تولې چاندۍ عمر پیسې وي او کال پې تیر شي په ده باندې زکات کیږي. دلته د کال تیرېدل شرط نشته، بس 52 تولې چاندۍ عمر پیسې در سره وي 1,40,000 دا در سره په تا باندې قرباني کول دا واجب دي، دا به خامخا کړي. یا دویمه مسله د 52 تولې چاندۍ عمره سامان در سره وي، په هغه سړي باندې هم قرباني کیږي. یا 52 تولې چاندي در سره وي، په دې باندې هم قرباني کیږي. علماء یو بله مسله راغستې، یو سړي سره 52 تولې چاندۍ عمره داسې سامان په کور کې پروت دي چې هغه استعمالوي نه، په دې باندې هم قرباني کیږي. دې باندې واجب دی قرباني. د قربانۍ څاروي کم دي؟ دا یاد ساتي، غویان، غوا شو که غوی شو، میخه شو که سنډا ورته وایي، ګډ شو ګډه شوه، چیلۍ شوه، اوښ شو اوښه شوه، ټولو دې شیزونو باندې قرباني کېږي. بعضې خلک وایي میخه کې داسې او میخه کې داسې کیسې دي. دا څاروي دي د قربانۍ دپاره، په دې څاروو باندې قرباني کېږي. او عمرونه د ګډ او د چیلي یو کال پکار دی، او د غوا غوی میخه سنډا دا شیزونو 2 کاله عمر پکار دی. غاښونه ګوره شرط نه دی. بعضې خلک کمقل خلک وي دا غاښونه یې نشته او 2 دانې هلکه د خدای بندله، عمر شرط دی. چې تا ته یو سړی قسم وخوري او یا ستا ګاونډي دی هغه یې ساتلی 2 کالو دی، خدای دې وکړي غاښ یې شته دی نه، د سره ستا څه کار دی؟ نو 2 کاله عمر شرط دی. او د ګډ او د چیلي دې شیزونو دپاره 1 کال شرط دی. او د اوښ دپاره 15 کاله دا شرط دی چې 15 کاله عمر وي. بس نورې کیسې پکې نشته.
علماء یو مسله جزئی لیکلې ده، هغه دا ده که یو سړی ګډ وګوري د 6 میاشتو دی، خو که د یو کال ګډانو کې دا پرېږدي، یو کال ګډانو او هغه سره په بدن کې برابر وي، نو بالکل په دې 6 میاشتو ګډ باندې هم قرباني کیږي. خو چیلې په دې حکم کې نشته، یعنی که چیلې د 6 میاشتو ده او ښه برابره ده، دا به ته 6 میاشتو کې په ده باندې قرباني نه کړي، دا به یو کال ته خامخا پرېږدي. یو ورځ هم چې کومه وي په دې باندې قرباني. خو ګډ کې دا مسله علماو لیکلي چې ګډ د 6 وي، خو په یو کال ګډانو کې ښکاري صحیح برابره، بالکل په دې باندې قرباني کیږي. عزیزانو قرباني فضیلت څه لري؟ دا خو حکم و فرض دی، واجب دی او دا دی، دا خو احکاماتو په چا باندې کیږي. څه فضیلت ثواب پې څه شی دی؟ په قرآن کې په 8 سورتونو کې د قربانۍ تذکره راغلې ده، په 8 سورتونو. یو پخې لومړی دا ده انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر موږ تا ته کوثر درکړی دی. کوثر حوض کوثر ته مراد. فصل لربک وانحر، د خپل د رب موس کو، وانحر او قربانی کوه. حسن بصری رحمت الله علیه فرمای فصل لربک نه مراد د اختر د غټ اختر موس دی، وانحر نه مراد چې کوم دی دا قربانی ده. بل ځکه الله پاک فرمای لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله تستاسو غوخي او وینه په کار نه ده، ولكن يناله التقوى، الله ته چې رسیږي ستا تقوا رسي. ته دا قرباني په کوم نیت باندې کې؟ قرباني چې ته کې دا نیت دی چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی او الله ته په دې باندې نزدېکت حاصلېږي، دا نیت دی. او که دا نیت دی چې دا خلک ما ته ښه سړی ووایي او زه چې کوم دی غوښه وخورم، دا نیت دی. بس صرف ستا نیت الله ته پکار دی چې په قربانۍ کې ستا نیت د څه شي نیت دی. نو دا یاد ساتئ کافرانو به چې مخکې جهالت په دور کې قرباني کوله، هغوی به دا قرباني وکړو، دا وینې به یې د بیت الله شریف مخې ته داسې وشیندل چې الله ته زموږ دا وینه پکار ده. چا به غوښې شیندل. دا یاد راغه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. الله ته ستاسو غوښې نه دي پکار چې تاسو بیت الله شریف مخې ته غوښې اچوئ یا تاسو وینې تویوئ. نه نه نه، دا کیسه نه ده. ولکن یناله التقوى منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم. نو دې دپاره عزیزانو په قربانۍ کې نیت صرف الله ته محبوب شی دی چې ستا نیت دا وي چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی او دې سره الله پاک ته به زه نږدې کېږم، قربت د الله نږدې کېږي. یو بل ذکر راځي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای قل اوه دې خلکو ته ان صلاتي ونسكي، زما مز ونسكي او زما قربانیانې، زما قربانی، وصلاتي ونسكي ومحياي، زما جون ومماتي، زما مرګ لله رب العالمین، دا الله دپاره دی. نو ګوره قربانی او منځ او جون او مرګ دا ټول د الله دپاره دی. نو قربانی به نیت به څه ساتي؟ د الله رضا به په زړه کې ساتي. دا بل آیات کې ثابت شو. یو بل ذکر راغلی الله فرمایلی دي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. دا اوخ چې کوم دی وی دا د الله پاک د شعائرو نه دی، د الله د عظمت شیانو نه یو شی دا دی. نو قربانی په 8 سورتونو کې راغلی. بل ذکر الله فرمای واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د آدم علیه السلام د 2 بچو تذکره کېږي، هغې کې هم د قربانۍ مسله ده. نو عزیزانو قربانی د 8 سورتونو کې د قربانی تذکره راغلی ده او څه عجیبه انداز کې راغلی ده. د ثواب دپاره کافي نه ده. ولې څه؟ نو دې کې ډېر ثوابونه دي. او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث هم شته. د نبی علیه السلام بعضې قولي احادیث وي او بعضې فعلي احادیث وي. قولي احادیث چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژبه باندې وینا کړي چې قرباني وکړي، او فعلي احادیث چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپله هم قرباني کړې ده. صحابه ناستو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي چې ای د الله رسوله
ما هذه الاضاحي دا قربانی دا څه شی دي دا موږ چې هر کال دومره قربانیان کو ویني تو د څه مقصد دی دا څه شی دی څه صفت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قالوا سنت ابيكم ابراهيم عليه الصلوۃ والسلام دا ستاسو د پلار ابراهيم عليه الصلوۃ والسلام سنت دی ابراهيم عليه الصلوۃ والسلام اول ځل دا قربانی ورکړی و نو دا د هغه زینه الله پاک په ټول امتونو باندې خصوصا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت باندې دا لازم کړی بیا ورته وای چې اے د الله رسول صحابه خو تاسو کوي هغه خو نوم د پاره چې کوم د کار نه کوي دا هغه دا وی چې موږ د پاره بسوي په دې کې څه ثواب فمالنا فيها یا رسول الله زموږ د پاره بس ثواب صحابه د ثواب لالچو دا هغه د قرباني سره مقصد نه چې دا خو موږ حلال کو خو موږ ته بس ملاوي فمالنا فيها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې کې اے د الله رسول سره ملاوي وی فبكل شعره حسنه په هر یو وخت باندې بتا ته یو نیکی الله درکې د تا سره د الله وعده بیا وی فمسوف یا رسول الله دا ګډ باندې چې دا کوم اردو کې ورته اون وي دا کوم هغه چې دا غټ وخت چې د دې څه حکم دی وی دې کې په هر یو وخت باندې بتا ته یو نیکی الله درکې څومره ثواب دی په دې بل ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د غټ اختر په ورځ باندې د غټ اختر په ورځ باندې یو عمل الله ته د قربانی نه محبوب نشتا یعنی څومره اعمال چې کیږي د غټ اختر په ورځ باندې ټولو کې محبوب عمل دا د قربانی عمل دی که په دې دنیا کې څومره اعمال کیږي کاغذ سس اعمال وي په ټولو کې بهترین عمل د اختر په ورځ باندې دا د الله په نسبت باندې قربانی ده او نبی علیہ السلام فرمای انه لیاتی دا زناور برازی بقرونها خپلو خکرو سره و اشعارها د خپلو وختو سره و اسفارها او د خپلو نوکانو سره دا به الله ته وړاندې کیږي دا چې کوم قربانی دې کړي او کله چې ته په چاړه راخکاږي د دې د وینې تویدلو نه مخکې الله پاک ستا مغفرت نصیب دا تاسو سره وعده ده څومره بهترین ثواب دی په دې کې چې د وینې زمکه ته تویږي دا غي نه مخکې الله پاک ستا ګناهونه معاف کوي او بل ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې اے علی زمانه طرفه به قربانی کې نو علی صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس تر ډیر عمره پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې به قربانی کوله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قولی احادیث دي فعلی احادیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمائی وی لس کالا رسول اللہ مبارک پا مسجد نبوی کی پا مدینہ منورہ کی وا لس کالا رسول اللہ مبارک قربانی کرے دا بلکہ حجت الوداع پا موقع باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم حج کرے دے او بیا غینا پس وفات شو حجت الوداع ورته ویل کی پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سل اخان راوستو سل اخان احادیثو کی راضی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د قربانی د پار راوستو سل اخان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر دا 63 سال 63 سال په دې سل اخانو کې 63 اخان نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ذبح کړی نو معلومی کې دا چې نبی علیہ السلام د پیدایش نه والا تر اخیری عمر پورې د خپل قربانیان پوره کړل دومره فضیلت والا عمل دی چې 63 سال عمر او 63 اوخان رسول الله مبارک د خپل پلاس باندې حجۃ الوداع کې د خپل ذبح کړي او بقیه به علي سب تاواز کړي چې علي دا بقیه اوخان ته ذبح کا او دلته د نبی له صلوات و سلام یو معجزه علما ذکر کوي هغه دا ذکر کوي وکله رسول الله مبارک سره دا چاڼه و وی پنځه اوخان به رسول الله مبارک ته پراتو چې موږ باندې راخ کاږه پنځه اوخان تاسو چې کله دی منډي تلاړ شي دا کوم ځکه قصاب خانه ده یو اوخ چې کله دا نهر کوي یا ساروی لاري بل ساروی ته تخت د نبی له صلوات و سلام دا معجزه وا وی نبی له سلام چې یو اوخ برانی ول پنځه ورته مخ کې پراتو چې موږ باندې چاړه راکاږه ولی د دوانو جهان سردار سره چاړه
نو عزیزانو دا ډیر بهترین عمل د قربانی چې رسول الله مبارک په ذات خود کړی دی او ټول عمر د پاره 63 سال عمر دی او حجۃ الوداع کې 63 اوخان صرف دې د پاره چې کوم نه ذبح کړي چې زما امت ته د دې قدر په زړه کې ورشي زما امت دا سپک شی ونه غړي او زما امت په دې کې کوتاهي ونه کی دا اوس دغه خنوم نه چې قرباني دا بس شيخان راواله ورور سره تور اساس دا شی راوړه کویله راوړه بس ورور بس بیګا بکینو ته دوره سپوري بتی کی غرو دا کی زینشتا تا تکی مخ کې نه کولای چې ته کوله چل جوړ کړی دی د خدای بنده قربانی خو اصل ثواب دی چې کی بتا ته ملاویږي بیا رسبت کې خو تا ورته اوس نه یو فلم جوړ کړی چې له دسه بکو الا ورشه له شیخ خلاص نشي کویله خلاص نشي او شيخان خلاص نشي دا کسی نشته عزیزانو من کوم طرف سره وایي زمونږ ثواب هم چې کوم دی دا هم د ډوک بوږي ا ګناه هم ګناه د ثواب هم زمونږ د نام نهاده د فاري نو دا د نبی له صلوات و سلام یو دی عمل نه فضیلت معلومیږي چې رسول الله مبارک دومره بهترین عمل دی چې دی به مواظبت سره همیشواله سره کړی بلکې د علي صاحب یو قول دی علي صاحب فرمایي چې کم سړی د زناور د اغستلو لپاره لاړ شي چې زناور اخلي دا یاد ساتي کم سړی زناور اخلي قرباني د لپاره ساروي اخلي په یو قدم باندې به الله د تلس نیکي ورکوي یو قدم باندې چې دا قرباني ساروي د لپاره لس ګناهونه به معاف کوي او لس درجه به ورته ورکوي دا ساجي خبرې نه دي ته منډۍ پورې ځي په یو قدم باندې حساب وکړه په ګاډي کې رواني ستا د قدمونو په شمېر باندې به تعالی اجر ملاوي لس ګناهونه دې معاف کېږي لا به وروسته بیا د قربانۍ سره ګوري چې وینه ترې څاروی چې راولي او رسول الله مبارک د دې ډېر تاکید کړی علي صاحب همدې حدیث کې دا یو خبره کوي علي صاحب فرمایي چې کله دا مالک سره ته خبرې کې او مالک سره خبرې کې چې دا پدې را کې دا پدې دام ستا په تسبیحاتو کې حسابي دا د سیده لکه ته سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر دا تسبیحات کې او بیا صرف دومره نه تا پیسې ورکې هغه ته په ₹1 باندې به تا ته د 200 بدله ملاوي الله ډېر عجیب ذات دی عزیزانو موږ ور ډېر لټه لګیا یو الله ذات زمونږ د پاره صرف یو بانی ګوري چې دا سړی څنګه وبخمه ₹1 وستازي یو درهم مخکې درهم ₹20 ده په ₹1 باندې به تا ته ₹200 بدله ملاویږي او صرف دومره نه ده تا چې کله دا ذبح کې علي سے فرمای وی دی یو قطرینا الله لس فرشتي جوړي او دا لس واړه فرشتي تاره لپاره د مغفرت دعاګانې د یو قطري وینینا څو فرشتي جوړيږي لس فرشتي جوړيږي او دا لس واړه فرشتي ستاره لپاره د مغفرت دعاګانې دا ډېر لوی د فضیلت شه دی دې ډېر لوی ثواب پروت دی دا خو زموستا دا ټیم کم دی کې قسم په الله چې قرباني باندې څومره ثواب دی څومره نیکی دی هر سړی په خوشحالۍ سره کوي زمونږ او ستاسو بدبختي داسې وي چې موږ او تاسو کې ډېر کمتر خلک قرباني کوي یو لک نیمې ورسره پرتي هغه وایي زه مړه قرباني ما باندې نه کېږي زه غریب یم هلکه تا سره چې 140 130 125 پرتي دي په تا باندې قرباني واجب ده کال مال پکې شرط نشته ته به خامخا قرباني کوي نه که ګناهګار نبی علیه السلام فرمایي من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا کم سړي باندې قرباني کېږي او وسې برابر وي دا قرباني نه کوي وایي زمونږ عیدګاه ته دې نه راځي دا سړی د مونځ ته نه راځي چې قرباني نه ده کړې راځي او بس عیدګاه کې ودرېږي د اختر مونځ کوي دې ته هېڅ ضرورت نشته چې اختر مونځ کې راشي دا شریک شي حالانکه اختر مونځ کې دا وعده ده چې کوم سړی د اختر مونځو کې دا چې کور ته ځي د ټول ګناهونه معاف شوي او نبی علیه السلام وایي دا سړی دې نه راځي عیدګاه ته چې کوم سړی قرباني وس کېږي او دا قرباني نه کوي دې لپاره کوشش وکړو کوم خلکو باندې قرباني کېږي دا د ثواب شی دی په کال کې یو ځل دی په دې کې زړه مه بیلو چې د خلکو غوښو ته وناست چې خلک موږ ته رالیږي ولې موږ ته الله دومره طاقت نه دی راکړی ودونو کې مو تا لګولی شو په ډمډمامو باندې لګولی شو او په قربانۍ کې مو تا نه غریب جوړ شي د ثواب په شي کې مو تا نه غریب جوړ شي په زکات کې مو تا نه غریب جوړ شي په قربانۍ کې مو تا نه غریب جوړ شي په عقیقه کولو کې مو تا نه غریب جوړ شي په نیکو اعمالو کې زموږ ستا نه غریب جوړي بدو اعمالو کې والله که خو غریب قرض رالی
وای د زوی واده مې دا کله په عمر کې یو ځل راځي وای دې کې چې ډمډمامي ونه کې او دې کې دومره غټ پروګرامونه کې دا په ژوند کې یو ځل دی د الله بنده په کال کې یو ځل د 30,000 روپۍ حصه د 35,000 روپۍ حصه په تا باندې راځي تا هغه ولې نشي کولی ستا ملا ولې ماته ده دې دپاره کوشش وکړو ټول خلک چې انشاءالله قرباني به کوو په قرباني کې یو فلسفه ده جي یو فلسفه او حکمت درته بیانوم قرباني موږ ولې کوو دې کې څه فلسفه ده څه حکمت دی د الله د طرفه دا یاد ساتئ قرباني یو فلسفه او حکمت دا بیان شوی چې موږ ته الله یو کال عمر راکړه د شکرانې په طور باندې موږ قرباني کوو چې یا الله ستا ډېر لوی فضل دی چې تا ما ته یو کال زندگی را نصیب کړله زه اوس د دې یو کال زندګۍ دپاره چې کوم دی د شکرانې په طور باندې ذبحه کوم یو فلسفه دا ده دویمه فلسفه کتابونه ذکر کوي انسان چې الله پیدا کړی د بل د غمخوارۍ دپاره پیدا کړی ټیک ده چې دا صفت به وتا کې اوس نشته خو د انسان د زندګۍ مقصد څه شی دی د انسان د زندګۍ مقصد دا دی چې بل چا له څه ورکړي فراخي ورکړي د بل چا امداد وکړي د بل چا نصرت وکړي د بل چا سره ښېګڼه وکړي دا د انسان د زندګۍ مقصد دی الله انسان دې لپاره پیدا کړی نو ته چې کله قرباني کې تا ته غوښه میلاوه شي دا ته یو غریب سړي ته ورکړې او ته یې خورې نو ځان باندې نه فراخي راوسته او بل سړي ته دې ورکړه د هغې مدد دې وکړه نو د انسان د زندګۍ مقصد همدا دی چې د خپل فراخي به هم کې او د بل به هم کې ځکه الله قرباني واجب ګرځولې ده چې دا څومره غریبانان خلک وي چې دې باندې ته فراخي راولي او د انسان د زندګۍ مقصد همدا دی چې انسان چاته فایده ورسوي او ته غریب سړي ته غوښه ورکړي هغه له تا فایده ورسوله او الله پاک به ستا د زندګۍ مقصد پوره کړه درېیمه وجه کتابونه دا ذکر کوي چې انسان نه الله پاک جاني قرباني غوښتي و ابراهیم علیه السلام نه چې د خپل بدن راکه د خپل زوی راکه جان راکه او ابراهیم علیه السلام ورته خپل زوی سملولو ورې کور ته الله د هغې قرباني قبوله کړه خو زوی ورته واپس که او موتا چې هر کال له قرباني کوو عزیزانو موتا ته به د بچي د ذبحه کولو ثواب ملاویږي موتا ګډ باندې چاړه راښکاږو که نه یا په څاروي باندې راښکاږو موتا ته به ثواب د څه شي ملاویږي چې موتا د ابراهیم علیه السلام په شانتې د خپل په زوی باندې چاړه راښکاږله دا دومره ثواب شي دا څه معمولي شی نه دی دې دپاره کوشش وکړو عزیزانو د چا وس کېږي او د چا وس نم کېږي خو چې 1,00,000 روپو پورې ورسره وي په دې شي کې بخل مه کوئ زړه د خلاصه قرباني وکړئ انشاءالله اجر په الله دی او انشاءالله توفیق هم الله ورکوي الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي انشاءالله څه مسلې پاتې د قربانۍ د زناورو باره کې حرام شیزونه پکې کم یو دي او کم زناورو عیبونه دي انشاءالله ابه بیانو بیا هم که چاته څه مسله وي زمونږ نمبر به تاسو سره بیا موږ ترینګ کوئ چې داسې زناور دی دا مسله ده پکې دې باندې قرباني کېږي او که نه کېږي یو مسله دا سره یاد ساتئ وخت کم دی 10 ورځې د ذوالحجې چې کوم دي دې کې مستحب عمل دا دی چې کوم سړی قرباني کوي هغه د خپل نوکان هغه د خپل ویښته دا شیونه نه کموي نو که کوم خلک داسې قرباني کوي تقریبا سب پکې 3 ورځې شته د پیر ورځې نه غالبا پیر ورځې نه تقریبا پیر ورځې راځي دې نه یا د پیر ورځې چې ختمه شي منګل نه به شروعات کېږي دې ورځو نه دا 10 ورځې د منګل نه والا تر بل منګله پورې بوته پورې د پیر ورځې نه رشته تر بوته پورې ځکه چې بوت جمعرات ته چې کوم د اختر د 10 ورځې تقریبا دا راځي نو په دې 10 ورځو کې 19 تاریخ نه والا تر 29 تاریخه پورې تقریبا دې کې موتا گزارو چې کوم خلک قرباني کې مستحب عمل لې بعضې خلک و چې مستحب څه ته وایي نو بیا دا دومره قرباني چې موتا کوو دا ټول اعمال کوو موږ خو د دې دپاره کوو چې الله موږ وبخي ثواب دپاره کوو مستحب هم یو ثواب دی په دې قربانۍ کې چې کوم خلک قرباني کوي هغه د حاجیانو سره مشابهت وکړي حاجیانو سره مشابهت دا خپل نوکان ویښته دا یو شی نه کټ کوي د دې فضیلت څه شی دی دې بارے میں انشاءالله بیا خبره کوو او دې کې روجي نیول هم بهتره دي تاسو ټول په دې کې اهتمام وکړئ په دې اخري 10 ورځو کې الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علینا الا البلاغ